په باره کې یوسف بن حجاج تاسو به نوم اورېدلی وي ډېر زیات فاجره فاسقه ان تر دې چې د هغه توره د الله تبارک وتعالی د نبي د صحابهو د وینو نه هم محفوظ نه ده پاتې شوې په هغې سره د هغې توره هم لنده شوې ده الله تبارک وتعالی هغه نه هم د قرآن عظیم الشان هغه خدمت اخیستی دی پخواني رسم الخط کې په قرآن باندې زبر او زیر پیش نه دا په حجاج بن یوسف لګولي دي چې زبر زیر پیش قرآن لګولي دي یو ځل هغه ته یو مجلس یې ولګولو نو هغه ته د یهودو څه علما راغلل او ورته یې وفرمایل ای حجاج بن یوسف موږ تا ته یو فرمایش کوو ته یو بادشاه یې تا سره طاقت دی تا سره قوت دی خو زموږ یو فرمایش دی دا ته قبول کا موږ به تا ته ډېر حرصت درکړو او ان تر دې چې موږ په ستا متبعینو کې هم وګرځو یوسف دغه حجاج بن یوسف ورته وایي څه فرمایش دی هغې ورته عرض وکړو ستاسو په کلام کې په قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی یو واقعه ذکر کړې ده زموږ د پیغمبر د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت خضر علیه السلام واقعه ذکر کړې ده او په قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی فرمایلي دي فابوا ان یضیفوهما چې کله دې هغه ښار هغه بلدې ته راغله نو هغه خلکو د دې د مهمان نوازۍ نه انکار وکړو یعنې مهمان نوازي یې ونه کړله یهودو علماو ورته وویل وایي زموږ ستاسو په وړاندې باندې دا فرمایش دی که چېرته د فابوا ان یضیفوهما په ځای باندې زموږ په فرمایش باندې په قرآن کې تبدیلي راولي لږ معمولي غونډه کې تحریف پکې وکړه ځکه چې ته بادشاهي وقف کې نو زموږ دا فرمایش قبول کړه او د ابو په ځای باندې فاتوا ان یضیفوهما ووایه نو زموږ هغه تسلي به وشي او موږ به د غټ تهمت نه د هغې نه به بچ شو چې زموږ آبا او اجدادو د پیغمبرانو اکرام نه و کړی نو په ابو مطلب دا دی چې هغې د دغې د مهمان نوازۍ نه انکار وکړو او د اتو مقصد به دا شي چې هغې په مهمان نوازۍ سره دې ته راغلل یعنې د دغې مهمان نوازي یې وکړله یوسف علیه السلام د حجاج بن یوسف ورته وفرمایل وایي ښه مهمانخانې ته یې بوتلل عرض یې وکړلو چې دا په مهمانخانه کې زما د راتلو پورې دې ته مهلت ورکړي او ورته ووایي چې دې راځي ستا فرمایش به قبول کړي ستاسو فرمایش باندې به دې عمل وکړي چې کله کور ته لاړ هلته دننه شولو توره یې راواخیستله او الله تبارک وتعالی ته متوجه شو وایي خدایه ډېر ظلمونه مې کړي دي ان تر دې چې ستا د نبي صحابه هغه هم زما د تورې لاندې راغلي دي خو ستا په کلام کې تبدیلي نشم کولی توره یې راواخیستله او راغللو او هغه اته کسانو د یهودو هغې په لین باندې ودرول او سرونه یې ترې ووهل دا وګوره الله تبارک وتعالی د قرآن د دین خدمت د هغه خلکو نه هم اخیستی دی موږ او تاسو که چېرې د الله تبارک وتعالی سره محبت وي نو الله تبارک وتعالی به زموږ د دین خدمت د کلام الله خدمت دا به الله تبارک وتعالی زموږ نه اخلي خو که چېرې زموږ د طلباو سره د علماو سره د دین د دې ګرانانو سره محبت نه وي نو بیا د الله تبارک وتعالی د محبت دعویداري بیا د قرآن د محبت دعویداري د رسول د محبت دعویداري په دې کې موږ او تاسو بیا غټ دروغجن یو او موږ د دروغو انتها نه بیا رسېدلي یو ابراهیم بن ادهم غټ الله تبارک وتعالی ولی الله انسان کې شوی دی نوم به تاسو اورېدلی د الله تبارک وتعالی هغه ته یو ځل په خوب کې وښودل چې یو فرشته لیکل کوي نو تپوس یې وکړلو وایي فرشتې څه لیکي هغې ورته وویل